شاه عبدالعزیز پسې کافران راغلل دا عیسایان ورپسې راغلل. شاه عبدالعزیز ته وایي ته وایي چې زما قرآن حق دی، مونږ وایو چې زمونږ قرآن حق دی. د شاه ولی الله د کورنۍ چشم و چراغ د دې مدرسې بانی، کومه مدرسه چې زه پکې نن ناست یم، زما بچي پکې سبق وایي، د دې بانی خو شاه عبدالعزیز دی په هندوستان کې. شاه عبدالعزیز ته وایي ستا قرآن هم راوړه، مونږ به خپل کتاب تورات د زبور انجیل هم راوړو، وایي دا به دواړه ورته غورځو، چې کوم ور سوځي هغه په ناحق وي، چې کوم نه سوځي هغه په حق وي. شاه عبدالعزیز ورته په انتظار ناست دی چې کله هغې خپل کتاب انجیل راوړو، په انجیل باندې کیمیکل لګولي دي چې دی اور کې ونه سوځي. ورته وایي ته خپل قرآن راواله، وایي دې اور ته به غورځو چې کوم ونه سوځېدو نو هغه په حقه باندې وي، او چې کوم وسوځېدو هغه په ناحقه باندې. شاه عبدالعزیز ورته وایي یوازې قرآن او انجیل به نه غورځو، دا بې ادبي ده. مسلمان ته وګوره، عالم ته وګوره، جواب ورکوي یوازې قرآن او انجیل به نه غورځو، دا بې ادبي راځي. راځه وایي زه به خپلې سینې پورې خپل قرآن ولګوم. پادري ته وایي ته به خپلې سینې پورې انجیل ولګې، دواړه به اور ته ټوپ کوو، چې کوم وسوځېد هغه په ناحقه وي، چې کوم بچ شو هغه په حقه باندې وي. پادریان ورله راغلل، شاه عبدالعزیز ته وایي ورته وایي ستا مخامخ وایي ستا جومات ته هندوستان کې و دغسې دا ستا جومات دی، ورسره وایي دا د هندوانو مندر دی، دا ورسره زمونږ چرچ دی، دا د سکانو ګردواره ده. وی وګوره سکانو ګردواره بلیږي پړکېږي څومره ښایسته ده، وی وګوره د هندوانو مندر څومره ښایسته دی، وګوره وی زمونږ چرچ ماته شوې ده، چېرته وګوره فرش. هغه ورته وایي ټوله دنیا را جمع که، عیسایان هم را جمع که، یهود هم را جمع که، او ورسره د هندوان هم را جمع که، سکان هم را جمع که، هله به جواب در کومه. ته خپل عظمت معلوم که لږ چې ټول یې را جمع کړل. شاه عبدالعزیز ورته وایي ډېره زمانه مې د قرآن یو آیت کتو، مې پې سوچ کولو او په دې کې مې سرچ کولو، د قرآن د دې آیت تجربه مې تر اوسه نه ده کړې، وی نن یې تجربه کول غواړم. او ورته وایي کوم آیت دی؟ وی الله فرمایي چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. زما رب فرمائی دا قرآن دمرا دبدبی او جلال والدے، دمرا کمال والدے، دمرا عظمتن والدے، کدا ما پا غرباندیم نازل کڑوے، دمرا درون کتاب دے چی دا غربا طاقت نو لرلے، ٹوٹی ٹوٹی شوے بہو. ما دا قرآن دا آیت کتل دے ننی تجربہ کوم. دا عیسائنو چرچ تے دا سی گوتا ہونے والے ہندوستان تاریخ لگو گو را انگریز هم د دې تاریخ قائل دی چې او په موږ دا واقع راغلی ده. د هندوستان تاریخ او راکله غواړه وا د خپل قرآن ته وګوره، او د خپل بچي سینې ته دې وګوره چې نن 42 کسان دغه قرآن سینې کې اچوي، ګوتې ونیوله. او ارشاد فرمائی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. یہاں آیت پوری ہو گئی، وہاں دراڑ کے ساتھ بلڈنگ کا ایک حصہ زمین پہ گر گیا. دلتا دا قرآن یو آیت ویلتا دا بلڈنگ ستنماتی شوی، صحیح سا دا بلڈنگ پزمکارا پریوتا دوڑی شوی. ورپسی وی وهو الذی جعل اللیل والنهار خلفا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. وی سبحان اللہ. بڑا آواز امران غیسی سار نملا بڑستن ندا غرزولی ټول بڑستنوں کے پٹناسی. څومره ښکلی موسم در باندې الله راوستو. دا د دې مدرسې برکت د هندي سور نور ته به په نن ورځ د چاپلار ټینګ شوی و، څنګه ورته بېغمه ولاړ یې، څومره م زړونه خوشحاله دي. ووایي سبحان الله. دویم آیتی ہوئی د بلڈنگ بل حصہ په درز باندې را پریوتا. عیسایانو را منډې کړې، شاه صاحب معاف فرمائیے گا. ہندوان راغلل، شاہ صاحب معاف فرمائیں گے. سکان راغلل، شاہ صاحب معاف فرمائیے گا. آگے کوئی آیت نہیں پڑھنی. مخکې به آیت نه وای، په مینت شو آیت بل مو وایه، ګوره بیړم غر کا ده.
او په دغه میدان کې د نیمه نه زیات عیسایان او هندوان او سکان د ټولو کلمه ویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ستا قرآن له الله طاقت ورکړی دی. پادری ته وتښتېدو وینا وسینې پورې انجیل لګوم. ما ورته ورته وې زم در سره ټوپ وهم، ما به قرآن لګولی تا به انجیل لګولی.